که تاسو وایي چې تاسو مليان، نو مونږ مليان ما درته وایي چې د کومه داسې د سدرة المنتهى نه راغلي. ملا کې هم رنگ رنگ خلق شته. خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي. خلق زنګل د زمرو نه خالی نه. مفتی محمود یو زمره او په دې پاکستان کې زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره دی. زوی کم کفر کړي دی چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت. افسوس افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې هم نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او پزان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په اوګه کړې و او تر دیره پورې دوی په اوګه وړې و. د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دې دومره مینه و چې جنازه دې په اوګه کوله او زوی دې چې دې په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره. خیر صد انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار. کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانه نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا. کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي؟ پانسی کوي چې کار اخلاص شي. او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو ته وایي چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی. نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوي؟ خدا واورئ چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی یو سل ځای کې مکین. ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رنګ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي. دا زکات دی که نه دی هم په دې باس کولو چې هارډ اٹیک پیو شو ساتي وای. که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک څه نه وایي. نه سلیمان علیه السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو تعمیر کېده. پیریان او دیوان اخته کړیو او دا غټ غټ کانی بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده. اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه. وی ولې؟ وی وخت دی پورا شو. وی الله ته وایي چې دومره صبر خو که چې دا بیت المقدس خو جوړ شي. هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د یهودو په لاس کې نن یهود کله پکې اور لګي کله پکې دماکې کوي کله پکې ګډېږي کله پکې څه کوي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي پکار دو اسلامی مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی. روټۍ چې تر څوم قبله اول آزاد کړی نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو. په ټپو کې نه په ټپو تاسو له په ملک کې ګډېده څنګه خوند درکوي. تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي. تاسو له په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته 19 میاشتې مونځ کړی هغه د یهودو په قبضه کې ده او تاله کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لکه روپۍ. قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره خپل ملک. دا مسلمانان